पेښور کې نن په دویمه ورځ هم د ګیس لوډ شیډینګ روان دی چې ورسره په کورونو کې اخلي پخلي سره سره د ژوند نورې هلې ځلې هم متاثره شوي دي. د ګرمۍ زور سیوا کېدو سره سم د پیښور ښار بشمول کلیوالو سیمو کې هم د لوډ شیډینګ دورانیه نوره سیوا کړې شوې ده. بلخوا د پیسکو لخوا ویلې شوي دي چې د ګیس لوډ شیډینګ او د بجلۍ استعمال کې اضافې سره د اوبو کمې او د لوډ شیډینګ دورانیه اضافي شوې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات او اعلی تعلیم معاون خصوصي کامران بنګش ویلي دي چې صوبایي حکومت خپلې هلې ځلې تیزي کړي او ډېر ژر به د ګیس او د بجلۍ په لوډ شیډینګ قابو موندلی شي. د موسمیاتو محکمې راتلونکي شواروز دوران د خیبر پښتونخوا میداني علاقو کې د ګرمۍ شدت سره سره تیزې سیلۍ او په غرایزو سیمو کې د باران امکان ښکاره کړی دی. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د مالی کال 2021 او 2022 په اولنۍ ورځ ټول ترقیاتي بجټ ریلیز کړی. وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه ویلي دي چې څوک به هم یقین نه کوي چې صوبایي حکومت داسې کار کولی شي. وایي چې د صوبې نور ضلعو په شمول د ضم شوو ضلعو 100% ADP ریلیز کړی شوي. پیښور های کورټ کې د غوښې په قیمتونو کې د زیاتوالي د ګیس کیس سماعت عدالت ته د ضم شوو ضلعو ډیپټي کمشنران او DPOs وړاندې شوي دي. چیف جسټس قیصر رشید د عدالتي بندیز باوجود د غوښې په سمګلینګ سخت رد عمل ښکاره کړی دی او تاکید یې کړی دی چې د نرخونو د کمیدو پورې دي د غوښې په برآمد مکمل بندیز ولګولی شي. پیښور کې پولیسو د وژل شوي پروفیسر قاتل په 4 غنټو کې نیولی دی. د نیول شوي ملزم تعلق د ضلع خیبر سره دی او پولیسو په سوات کې نیولی دی. د پېټرولو د قیمتونو د زیاتېدو نه پس پیښور کې ځایي خلکو وینا ده چې د حکومت سره هیڅ قسمه منصوبه بندي نشته ځکه ګراني مخ په وړاندې روانه ده. په پیښور کې د نجي سکولونو لخوا نه د چوټیانو فیسونه اخیستلو په ضد د بچو والدینو احتجاجي مظاهره کړې ده. پیرنټس اسوسییشن لخوا نه تابعه شوې ده چې مظاهره کې د حکومت نه غوښتنه کوو چې د نجي سکولونو په ضد د کاروایي وکړي. د نن نه د پیښور بشمول ټوله صوبه کې د NCOC په فیصلو باندې عمل درآمد شروع کړی شوی دی. سینما، مزارات او شادي هالونه پرانیستی شوي دي. پیښور کې د ګرمۍ په شدت کې د اضافې راتلو نه پس خلکو د حکیمي شربت ګونکتي راسکلو مخه کړې ده او په نمک منډۍ کې د ماښام په وخت زیات رش په نظر راځي. خبرونه تفصیل سره د خیبر پښتونخوا بشمول پیښور کې نن په دویمه ورځ هم د ګیس لوډ شیډینګ روان دی چې ورسره په کورونو کې اخلي پخلي سره سره د ژوند نوري هلې ځلې هم متاثره شوي دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حکومتي غړو اپوزیشن د چغو سرو باوجود او د سوی نادرن د MD راغوښتلو باوجود هم د ګیس لوډ شیډینګ نه دی ختم شوی. بلخوا د ګیس لوډ شیډینګ نه پس د پېټرولو او خشاک په استعمال کې هم اضافه شوې ده. د ګیس لوډ شیډینګ له وجې هوټلونو او د خوراک څښاک په ځایونو کې هم عام خلک سختو مشکلاتو سره مخ کیږي. بلخوا د ګیس لوډ شیډینګ نه پس د ګیس سلنډرو په نرخ کې هم اضافه شوې ده ولی انتظامیې په دغه لوی حقیقت څرنګه سترګې پټې کړې دي. د ګرمۍ زور سیوا کېدو سره سم د پیښور ښار بشمول کلیوالو سیمو کې هم د لوډ شیډینګ دورانیه
نوره سیوا شوې ده. بلخوا د پیسکو لخوا ویلې شوي دي چې د ګیس لوډ شیډینګ او د بجلۍ استعمال کې اضافې سره د اوبو کمې او د لوډ شیډینګ دورانیه اضافه شوې ده. د پیښور کلیوالو سیمو کې د یو شواروز په وخت تر 20 غنټو او د ښار دننه د یو شواروز دوران تر 10 غنټو پورې لوډ شیډینګ کولی کیږي. پیسکو واکمنو ویلي دي چې د ګیس لوډ شیډینګ سره هم د بجلۍ په پیداوار اثر پریوتی دی او په فیډرو لوډ سیوا کېدو سره سره د بجلۍ په غلا کې هم اضافه شوې ده. بلخوا د پیښور کلیوالو سیمو رینګ روډ، بهادر کلی، بازید خیلو، بډبیره، کوهاټ روډ، چارسده روډ، جی ټي روډ، پیچګی روډ، ناصر باغ او نور مختلفو سیمو کې هم د لوډ شیډینګ دورانیه سیوا شوې ده. د متاثره سیمو اوسیدونکو د وابډا مشرانو ته دړکه ورکړې ده چې کچرې د بجلۍ لوډ شیډینګ دورانیه کمه نه کړې شوه نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پورې کړي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات او اعلی تعلیم معاوني خصوصي کامران بنګش ویلي دي چې صوبایي حکومت خپلې هلې ځلې تیزی کړي دي او ډیر زر به د ګیس په لوډ شیډینګ او د بجلۍ په لوډ شیډینګ قابو موندلی شي. نور تفصیل زموږ همکار ګلحیان باجوړي نه. جی بالکل دا وخت موږ سره د اطلاعاتو او اعلی تعلیم معاون خصوصي کامران بنګس صاحب ولاړ دی. د دې سره به چې نن سبا کوم لوډ شیډینګ شروع دی د بجلۍ او د ګیس په دې حوالې سره به د دوی سره یو څو پوښتنې دوی نه کوو. ښه جي کامران بنګس صاحب دا راته ووایي چې نن سبا موږ به په یخنیانو کې کتلی چې د ګیس لوډ شیډینګ وکېدو، اوس په ګرمۍ کې هم شروع شولو. نو دا صوبه خو خپله هم ډېر ګیس پیدا کوي، بیا دا قسمه ناروا لوډ شیډینګ چې شروع دی خلک یې تیښتې له راوستی. په دې به څه ویل غواړئ؟ بالکل جی تاسو ټیک وایئ. تاسو که تیر صوبایي اسمبلی اجلاس هم کتلی په هغې کې هم بالخصوص کارپوریټ سیکټر دا آواز اوچت کړی او موږ ته هم پته ده د ښار خلکو دا ډېر زیات کنسرن دی چې د ګیس ډېر شارټیج دی. زه صرف دا ویل غواړم پښتونخوا عوام ته هم ستاسو په توسط باندې چې خیبر پښتونخوا حکومت، صوبایي اسمبلی ممبران غړي مونږ د خپل حق نه وروسته کیږو. صوبایي حکومت زمونږ خیبر پښتونخوا چې کم ګیس پروډیوس کوي، مونږ سرپلس پروډیوس کوو، په هغې باندې اول زمونږ حق دی. نو مونږ دا خبره وفاق سره اوچته کړې ده. باید چې په دې باندې به بارها مونږ څنګه چې تاسو کتل نیټ هایډل پروفیټ دپاره مونږ جنګ وکړلو، الحمدلله ډېر سیاسي جنګ وکړلو او د هغې ډېر ښه ثمرات را روان دي. تاسو نن په ورځ باندې وګورئ 15 اربه روپۍ موږ ته وفاق نه ریلیز شولې. دغه شانتې به د ګیس حوالې سره او د بجلۍ حوالې سره موږ خپل عوام دپاره اواز پورته کوو او انشاءالله د صوبې حق به صوبې ته میلاویږي. کامران بنګس صاحب دا راته ووایي چې څومره ورځو کې به دا مسله حل شي؟ ستاسو لکه خلک خو نن سبا ګرمي ډېره زیاته ده او بیا په هوټل هم تقریبا بندې شولې، کورونو ته هم ګیس نه ورکړي. دا مسلې حل کولو کې به څومره ورځې ولګي؟ ګورئ وزیر اعلی صاحب چې کوم دی هغه وفاق سره په دې معامله کې رابطه کې دی. د ډیز کاونټ خو زه تاسو ته نشم ښودلی، خو دا زه تاسو ته وایم چې انشاءالله ډېره زر به دا مسله حل شي. په دې کې صرف یو ایشو دا ده چې هغې د انډسټریل سیکټر باندې دغه کولو مونږ ورته دا ویلي دي چې زمونږ انډسټري چلیدل پکار ده، زمونږ ریزیډنشل سیکټر هم چلیدل پکار دي. نو دا دواړه ایشوز به مونږ ډېر زر انشاءالله ریزالو کوو ودین ډیز انشاءالله. ډېره مننه چې بالکل دا د اطلاعاتو او اعلی تعلیم معاون خصوصي کامران بنګس صاحب هغه دا وویله چې کوم د بجلۍ او د ګیس لوډ شیډینګ دی نو صوبایي حکومت لګیا دی چې دغه مسله زر تر زره حل کړي شي، ولې چې خلکو ته ډېر زیات مشکلات مخې ته دي. او په دې حوالې سره د خیبر پښتونخوا چې کوم صوبایي وزیران دي یا وزیر اعلی دی نو هغه د وفاقي حکومت سره په هلې ځلې شروع کړي دي چې د عوامو د مشکلات حل شي او د ګیس او بجلۍ لوډ شیډینګ ختم شي. د موسمیاتو محکمې راتلونکي شواروز دوران د خیبر پښتونخوا میداني علاقو کې د ګرمۍ شدت سره سره تیزی سیلۍ او په غرایزه سیمو کې د باران امکان څرګند کړی دی. د خیبر پښتونخوا د نور برخو په شان پیښور کې هم د ګرمۍ زور سیوا شوی دی، ولی بلخوا د موسمیاتو محکمې لخوا هم ویلي شوي دي چې د صوبې میداني علاقو کې د ګرمۍ شدت هم هغه شان جاری دی. د موسمیاتو محکمې لخوا دا هم ویلي کیږي چې په ډیر اسماعیل خان کې د ګرمۍ زیاتوالی او 40 ډیګري سنټیګریډ او پیښور کې 45 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. راتلونکي شواروز کې به د صوبې غرایزو سیمو کې د باران امکان وي او په میداني علاقو کې به د ګرمۍ شدت هم هغه شان برقرار او موسم به خشک وي.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د مالی کال 2021 او 22 په اولنۍ ورځ ټول ترقیاتي بجټ ریلیز کړی دی. وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه ویلي دي چې څوک به یقین هم نه کوي چې صوبایي حکومت داسې کار کولی شي. وایي چې د صوبې نورو ضلعو په شمول د ضم شوو ضلعو 100% ADP ریلیز کړی شوي دي. د مالی کال 2021 او 22 اولنۍ ورځ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په اولنۍ ورځ تاریخي ګام اوچت کړی دی. صوبایي حکومت د ټول کال ترقیاتي بجټ په یو ځای په اولنۍ ورځ ریلیز کړی دی. محکمه خزانه لخوا جاری شوي اعلامیې تر مخه 100% ترقیاتي بجټ ریلیز کړی شوی دی. وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه وایي چې ADP سره سره د نوي منصوبو دپاره هم 100% فنډ جاری کړی شوی دی. پېښور سیول سیکرټریټ کې خبري غونډې ته د وینا په وخت د صحت او خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه وویله چې د وفاقي حکومت سره د خیبر پښتونخوا 30 اربه روپۍ د بجلۍ په مد کې بقایا وه، په کوم کې چې هغوی 25 اربه روپۍ خیبر پښتونخوا ته حواله کړي او د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د بجلۍ بقایاجاتو په مد کې د ټولو نه زیاته ادایګي شوې ده. हमारे कैलकुलेशंस के मुताबिक 36 अरब के एरियाज जो है वो एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर्स कैलकुलेशंस बाकी थे. तो कल हमें फेडरल गवर्नमेंट ने जो रिलीज़ की NHP की मद में एक एक्स्ट्रॉर्डनरी रिलीज़ 25 अरब रुपए की د صحت او خزانې صوبایي وزیر وویله چې صوبایي حکومت د نوي مالي کال په لومړۍ ورځ ټول ترقیاتي فنډ جاری کړی او بجټ کې د صوبایي فنډ حصه 210 اربه روپۍ ده، په کوم کې چې 150 اربه روپۍ د بندوبستي سیمو او 80 اربه روپۍ د قبایلی سیمو لپاره مختص کړی شوي دي. चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब की जो ये गवर्नमेंट है उसकी जो स्पिरिट है रिफॉर्म की, हमने पूरा तरक्याती बजट रिलीज़ कर दिया है. इसका मतलब क्या कि वो सारे प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग जो है जिनकी जो भी एलोकेशन किताबों में रिफ्लेक्टेड है वो डिपार्टमेंट्स और वो प्रोजेक्ट्स ऑथराइज्ड हैं कि वो पैसा इस्तेमाल करें. صوبایي وزیر وویل چې د وزیر اعلی محمود خان د هدایاتو مطابق په چې کومه محکمه فنډ نه استعمالوي د هغې فنډ به دویمې محکمې ته ورکولی شي. د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه وویله چې اپوزیشن د پند بجلۍ په بقایاجاتو او منافع ډېر سوالونه راپورته کړي وو، خو ولې اوس به د بجلۍ خالص منافع په مد کې هره میاشت ادایګي کولی شي. کیمرمین شیراز علي سره ګلحیان بجوړې، خیبر نیوز، پېښور. د پېټرولو د قیمتونو د زیاتېدو نه پس پېښور کې د ځایي خلکو وینا ده چې حکومت سره هیڅ قسمه منصوبه بندي نشته، ځکه ګراني مخ په وړاندې روانه ده. په دې حوالې سره نور تفصیل ګورو. رشید آفاق په دې رپورټ کې. الله تعالی د خیر کې د بجټ نه پس د مینی بجټ د راتلو سلسله شروع شوې ده. پېټرول او ډیزل ګران شوي دي. راځئ ګورو چې خلک څه وایي په دې هکله. الله دې زمونږ عمل شي، زمونږ د باچایانو د دغو نه کیسه خطا ده. ولې چې زمونږ حکمرانان چې کم دي په اسمبلو کې جګړې کوي، په یو بل پسې دغه راخلي، نو زمونږ د غریبو به څه حالي. د سرکاري نوکرانو ورځ تر ورځې ترقي ده او د غریب عوام ترقي نشته. مالداره ورځ تر ورځه مالداره کېږي او غریب سړی لاندې راځي. د غریب سړي د رزق درک نه لګي. پېټرول ګران شو، CNG 15 شپږ ورځې شوې دا بند شوې ده. ټول عوامو ته تکلیف دی، ټول زور غریب سړي لا دی. ولې چې پېټرول ګران شو بیا به کرایي ګرانه شي. پېټرول ګران شو، دې سره ګراني راځي، هر یو شیز ګرانېږي ورسره. او دا څنګه حکومت ته یاره دا ډېر زیات مشکلات راوستي، ډېر زیات. کله پېټرول کله CNG که یو شی هم نه، دا خپل مواد دی او دام دلته کینی پاکستان کې. ورځ تر ورځ هر یو شی ګرانېږي، پېټرول ګرانېږي، هېڅ څه پته نه لګي. کله حکومت یو شی ګرانوي، کله بل شی ګرانوي او خلک یې په لړزان کړي دي. خلک نه پوهېږي، خلک تنګ شوي دي دې حکومت نه ډېر سخت. نه سپلایننګ شته، هېڅ طریقه نشته، هېڅ پته نه لګي. نن وایي ګیس بند کوي، نن دا وکړئ هغه وکړئ، هېڅ څه منصوبه بندي نشته د حکومت. د بجټ وړاندې کولو پر مهال حکومت لکه د سابقه حکومتونو بلندو بانک دعوې کړې وې چې د بجټ نه پس به مینی بجټ نه راځي، ګراني به کنټرول کولی شي. خو د بده مرغه د بجټ نه پس پېټرول 2 روپۍ او ډیزل 1 روپۍ 40 پیسې ګران شوي دي. د ځایي خلکو خبرې تاسو واورېدلې. د پمپونو مالکان وایي چې دوی هم نه غواړي چې پېټرول ګران شي. مونږ هم نه غواړو چې پېټرول ګران شي او واپس چې کوم دا پېټرول ارزان شي.
دې سره چې کوم دی نوره مهنګایي هم راځي او خلک بیا پېټرول نه اچوي نو ګیسونه اچوي نو پمپونو والته هم نقصان دی. د ځایي خلکو وینا ده چې د حکومت سره هیڅ قسمه منصوبه بندي نشته دی ځکه هر څه ګډوډ روان دي. عام خلک خو څه چې د پېټرول پمپونو مالکان هم وایي چې د ډیزلو یا پېټرولو قیمتونه چې سیوا شي نو د دوی مالي ستونزې هم سیوا شي. د کیمرامین وقار احمد سره رشید آفاق، خیبر نیوز، پېښور. پېښور های کورټ کې د غوښې په نرخونو کې د زیاتوالي د کیس سماعت شوی دی. چیف جسټس قیصر رشید د غوښې په برآمد بندیز نه عملي کولو باندې سیکټري فوډ او زم اضلاع د انتظامیې افسرانو کارکردګي ناکافي ګرځولې ده او تاکید یې کړی دی چې په عدالتي احکاماتو دی عمل درآمد یقیني کړی شي. د چرګانو او د څاروو غوښې په قیمتونو کې د زیاتوالي کیس سماعت په وخت د زم اضلاع ډیپټي کمشنران، ډي پی اوز او سیکټري فوډ عدالت ته وړاندې شوي. سیکټري فوډ عدالت ته ویلي دي چې انتظامی افسرانو ته یې عدالتي احکامات رسولي وو ولې هغوی دا وایي چې ډیر لیټ راته دا میلاو شوی و. په دې چیف جسټس ریمارکس ورکړل چې کوم افسران په عدالتي احکاماتو عمل نه کوي نو د هغوی په ضد به سخت ایکشن اخیستلی کیږي. چیف جسټس سوال پورته کړی چې د عدالتي بندیز باوجود څنګه د غوښې سمګلینګ روان دی. چیف جسټس زیاته کړه چې د پالیسي جوړولو په وخت د عام ولس د مفاداتو خیال ساتل ضروری دي. چیف جسټس په ډاګه کړه چې تر کومې پورې د غوښې نرخونه ارزان شوي نه وي تر هغې به د غوښې په ایکسپورټ بندیز برقرار وي. عدالت د ټولو متعلقه ادارو نه رپورټ غوښتی دی او د کیس سماعت یې د 9 سپتمبره پورې ځنډولی دی. په پېښور کې د نجي سکولونو لخوا نه د چوټیانو فیسونه د اخیستلو په ضد د بچو والدینو احتجاجي مظاهره کړې ده. پیرنټس اسوسییشن لخوا نه د تابع کړې شوې مظاهره کې د حکومت نه غوښتنه کړې شوې ده چې د نجي سکولونو په ضد د کاروایي وکړي شي. نور تفصیل زاهد عثمان رپورټ کې. پېښور پریس کلب مخې ته آل پیرنټس اسوسییشن د پرایویټ سکول مافیا او پرایویټ سکول ریګولیټري اتھارټي خلاف احتجاجي مظاهره کړې. مظاهرچیانو د حکومت په بې حسۍ سختې نیوکې کړې. ډیره سخته ګرمي ده، د 42 له 47 ډیګري سنټیګریډ پورې ګرمي ده او تاسو ماته دا ووایئ چې زموږ په میجارټي سکولونو کې یو پکې د 50 سټوډنټس دي، واړه کلاس روم دي، د ماشومانو په پوزو باندې وینې راځي، بلا ماشومان بېهوشه شو. مظاهرچیانو ویلي دي چې سکولونه بند دي، بیا فیسونه د کومې خبرې اخیستل کیږي. بچي چې دي کور کې دي ټیوشن فی دي غواړي، بچي په کور کې دي ترانسپورټ فی دي غواړي، بچي په کور کې دي چې دی نو دغه ټیوشن فی غواړي، بچي په کور کې دي سکیورټي فی غواړي. نو والدین خو تاسو در په در خورې بسر کو. حکومت لخوا اعلان باوجود پرایویټ سکولونو منمانی په خپل ځای روانه ده او پی اس آر ای کارکردګي هم په نشت حساب ده. کیمرامین آصف قادری سره زاهد عثمان، خیبر نیوز، پېښور. پېښور کې د ګرمۍ شدت اضافې راتلو نه پس خلکو د حکیمي شربت ګوندکتي راسکلو مخه کړې ده او په نمک منډۍ کې د ماښام په وخت زیات رش په نظر راځي. نور تفصیل امین مشال رپورټ کې. د 14 اجزاو مرکب حکیمي شربت ګوند کتیرا د پېښور نمک منډۍ ته هر مازیګر ګڼ شمېر کې خلک دې شربت څکلو له ورځي. شربت خرڅوونکو یو شمېر فایدې هم په چاټ لیکلي وي او حکیمان دا ولري چې د دې شربت تاثیر یخ دی او د معدې لپاره زیات ګټور دی. د ګوند کتیري استعمال حکیمان په دوایي جوړولو کې هم کوي. په اردو ژبه کې ورته ګوند کتیرا، عربی کې سمغ القطات، بنګالی کې کټیلا او سندۍ ژبه کې کتیلا ویل کیږي. اجزا چې کوم دي 14 ایټمې دي کې اوه چې کوم دي ګرم دي او نه چې کوم دي پکې یخ دي. گرم کې چې کوم دی کې کاجو، بادام، میوه، کجوره، چارمغز، تل او گلقند، دا اوه شیونه چې کوم دی ګرم دي او باقي نه شیونه کوم دی یخ دي. آی کې ګوند کتیرا، سپیغول، تخم ملنګا، سپیغول وسط، اشرفي، دا ټول شیونه کوم دی آی کې راځي. دې شربت څکلو ته زیاتره خلک په دې وجه هم راځي چې د کیمیکلو نه پاکي او څه قسمه ملاوټ پکې نه وي. او ماشاءالله دا چې څومره ښایسته ښکاري دومره دې ځای کم ښکلې ده، مزیدار شربت دی
اور دوی تاسو کتای چې ډېر مزیدار دغه هم پیډ کړي دي هغې نه موږ متاثر شو موږ زه راشه ټرای وکړو خو اصل کې که تاسو وګورئ نو شربت خو ډېرې بازار کې میلاویږي ام والا دغه والا خو اکثر پکې کیمیکل استعمالیږي هر ځای کې کیمیکل استعمالي دا واحد داسې شربت دی چې دا کیمي شربت دی ګوند کتیره نو چې موږ ټیسټ کو ټیسټ هم ډېر زبردست دی حکیمان یې د بلډ پرشر لپاره هم غوره ګرځي ګوند کتیره د بوټو نه ترلاسه کیږي چې په رنګ سپین وي او د حکیمانو په وینا په دنیا کې تر ټولو زیات په ایران کې پیدا کیږي حکیمي شربت ګوند کتیره چې د ګرمۍ دپاره ډېر فایدهمند دی او په ذایقه کې ثاني نه لري د کیمرامین سردار علي یوسفزي سره امین مشال خیبر نیوز پیښور د نن نه د پیښور بشمول په ټوله صوبه کې د NCOC په فیصلو باندې عمل درآمد شروع شوی دی سینما مزارات او شادي هالونه پرانیستې شوي دي نور تفصیل د حضرت خان مومند په دې رپورټ کې برخو په شان پیښور کې هم د NCOC فیصلو باندې د نن عمل درآمد شروع کړی شوی چې په نتیجه کې سینماګر مزارات او شادي هالونه پرانیستې شوي دي په شادي هالونو کې په ودونو کې محدود تعداد ته مشروط اجازت ورکړی شوی دی چې کوم خلکو ویکسین لګولی هغوی به په ودونو کې ګډون کولی شي په ضلع پیښور کې صورتحال د دې نه بدل دی خلکو د وړاندې نه د NCOC د فیصلو خلاف ورزي شروع کړې ده بازارونو دکانونو مارکیټونو او تجارتي مراکز ته د سحر نه واخله تر شپې 12 بجو پورې کاروبار کولو اجازت ورکړی شوی د دې نه وړاندې د شپې 8 بجو پورې کاروبار کولو اجازت و د NCOC فیصلې تر مخه پټرول CNG پمپس جنرال سٹور دوایانو دکانونه نانوایان دود فروش او ټیک اوې د پابندیانو نه مستثنا ګرځولې شوې دي په صوبه کې د کلچر او میوزیک پروګرامونو باندې پابندي برقرار ساتلې شوې ده ریسټورانټ هوټل او شادي هالونو کې انډور تقریباتو باندې لګول شوی پابندي پورته کړې شوې ده انډور جیمز لپاره ویکسین لګول لازمي ګرځول شوی د حکومتي اعلامیه تر مخه د کچې نه واخلې تر 8 پورې کلاسونو ته د نن نه تر 11 جولای پورې ګرمي تعطیلات ورکړل شوي د 9 نه واخلې تر 12 پورې کلاسونه د امتحانات له امله جاري ساتلو پریکړه کړې شوې ده په صوبه کې نجی اسکولونه د جولای 11 نیټې نه د ګرمي تعطیلاتو اعلان کړی دی کیمرامین محمد آصف قادری سره حضرت خان محمد خیبر نیوز پیښور پیښور کې پولیسو د وژل شوي پروفیسر قاتل په 4 غنټو کې نیولې دی د نیول شوي ملزم تعلق د ضلع خیبر سره دی او پولیسو په سوات کې نیولې دی د تفصیلاتو تر مخه 13 ورځ د پیښور په حیات آباد کې د پروفیسر محمد اقبال مړی موندلی شوی و د مړي د پوسټ مارټم نه پس پولیسو د نامعلومه کسانو خلاف FIR درج کړی و او په جدید طریقه یې تفتیش شروع کړی و د تفتیش نه پس پولیسو نجیب الله نومي کس چې تعلق یې د ضلع خیبر سره دی د قتل ملزم ټاکلی و ملزم په سوات کې ټریس کړی شوی و وروستو د پیښور پولیسو د سوات پولیس په مرسته باندې ملزم په سوات کې نیولی دی او پیښور ته یې راوړی دی چېرته چې د ملزم نه تفتیش شروع کړی شوی دی ځایي پولیس وایي چې په تفتیش کې به د قتل وجه هم معلومه کړی شي خبرونو سلسله لا روانه ده وخت راغلی وړې شاندمې زموږ سره اوسئ پېښور نیوز کې هرکلی کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده نن سبا ګرمي زیاته شوې ده او د هغې سره سره د ګیس لوډ شیډینګ او د بجلۍ لوډ شیډینګ هم زیات شوی دی چې ورسره خلک ډېر زیات تنګ راغلي دي موږ نن کوشش کړی چې پروګرام کې موږ د بجلۍ د لوډ شیډینګ په حوالې سره پته ولګو چې د دې څه وجوهات دي چې بجلي د ګرمۍ ډېر شدت سره بجلي هم بیا کمه شي زموږ سره په سټوډیو کې نن موجود دی جاوید اقبال چیف انجینیر اپریشن پیسکو السلام علیکم سر والسلام ډیره مهرباني مننه سر جی چې ګورو مونږ چې کله هم ګرمي سیوا شي نو د بجلۍ لوډ شیډینګ سیوا شي د دې وجوهات څه خلک خو الریډي ګرمۍ نه تنګ نو د بجلي خو د واحد ریلیف ذریعه نو دا ولې بیا کمه شي مدام زه د ټولو نه مخکې ستاسو د خبر نیوز چینل ډېر زیات مشکور یم چې تاسو ماته دعوت راکړه او د موجوده حالاتو باره کې د بجلۍ لوډ شیډینګ باره کې زه تاسو ته د خپل ډپارټمنټ له تاسو ته زه خیالات اظهار وکړم زه ستاسو ډېر شکریه ادا کوم واقعي میډم نن سبا کوم چې کرایسس راغلی نو داسې پرمننټ نه دی دا به انشاءالله ان قریب ډېر زر د دې حل راوځي او دا به ختم شي خو یو وجه دا ده چې دا بجلي تاسو که وګورئ نو دا ټمپریچر ډېر زیات سیوا شوی دی او اچانک لوډ سیوا شو سیسټم باندې نو یو خو دا وجه ده
او بل زموږ خلک چې کوم دی دا بجلي چې کوم ده نو دا ډېره نعمت یې نه ګڼي او ډېره غیر ضروري زیاته بجلي استعمالوي. صحیح ده. او بله خبره ده چې زموږ ټیکنیکل دغه چې زموږ تربیله کې څه د اوبو د بهاو څه مسله ده هغه کمې دي د هغې د وجې نه ده. څه زموږ د سوی ګیس چې کوم پاور پلانټ جنریشن دغه دی د هغې د وجې نه دا جنریشن کم شوی دی خو دا عرضي دی. دا به انشاءالله ډېر زر دا به په دې باندې به مونږ کابو پاوځو او بیا به انشاءالله تعالی دا بجلی سیسټم بالکل صحیح شي. سر نو په کلیوالو سیمو کې که وګوري شلو ګنټو پورې دغه شان د ښار دننه د 10 غنټو پورې لوډ شیډینګ کیږي. دا دومره ډیرو غنټو لوډ شیډینګ زیاتې دی زما په خیال. بالکل ستاسو دا بالکل خبره صحیح ده خو مطلب دا چې نن سبا زموږ ټوټل جنریشن تقریبا 26 میگا واټ دی. او په دې کې موږ ته چې کوم پاور جنریشن زموږ دا پکار دی موږ ته ټوټل 19000 میگا واټ دی. نو 7000 میگا واټ زموږ د ملکي په لیول باندې شارټ فال دی. دغسې زموږ په خیبر پښتونخوا کې زموږ ډیمانډ 26,680 میگا واټ دی. بلکې چې موږ ته کومه ایلوکیشن کیږي 1500 میگا واټ دی او موږ ډرا کوو 14 نو 380 میگا واټ موږ دا شیډینګ کوو. دا وجه دا چې جنریشن کې کمی راغلی دی او ګرمي سیوا شوې ده نو دا هغې استعمال سیوا شوی دی نو هغې دا ډېر لږ وخت دپاره دی انشاءالله تعالی دا به بیلنس شي. او بل په کلو کې هغوی ته چې موږ کومه بجلي ورکوو د هغوی د 18C لاسز د هغې مطابق چې کوم شیډول د هغوی ده نو هلته د کلو د طرف ته د ډایرکټ هوکس ډېر زیات دي. میټر خلک نه لګوي او کونډې لګولي دي او د کونډو په دغه باندې هغوی بجلي استعمالوي نو هغه نه بلب آف کوي نه هیټر آف کوي نه AC آف کوي. که چیرې زه د خپلو ټولو عوامو ته رونو خویندو ته دا سوال کوم چې تاسو مهرباني وکړئ دا کونډې مه لګوئ او دا کومه بجلي چې دا نو دا تاسو د میټر په ترو استعمال کوئ. نو که چیرې موږ دا د میټر په ترو دا بجلي استعمال کړه نو ولټیج مسله به هم دی او دا لوډ شیډینګ چې کوم دی دا به هم نه وي. موږ خو په خپله دا غواړو او بلکې ما سره ډېرې فیډرې داسې دي چې هغه په 0 لوډ شیډینګ کې دي. تقریبا دا 200-250-300 پورې فیډرې دي. ټوټل زما 1162 فیډرې دي په خیبر پښتونخوا کې. 1262 په دې کې تقریبا 300 پورې دا 0 لوډ شیډینګ دي. هغې کې پېښور راځي پېښور حیات آباد هزاره سوات دا راځي. نو هغه ته وجه دا چې هلته ریکوري ښه ده د غلا د بجلۍ د کولو هغه دغه هم کم دی نو ریکوري هم ښه ده. نو چې کوم ځای ریکوري ښیي نو هلته خو موږ هم دا کوشش کوو دا زموږ د ګورمنټ موجوده او زموږ د منسټر صاحب او زموږ د بیوډي چیرمین د امیر ظفر صاحب CO محمد جبار خان صاحب د دوی موږ ته دا هدایت دي چې یاره تاسو خلکو ته موږ دا کوشش کوو چې خلکو ته 24 اور سپلای ورکړو خو د هغې په بدله کې پکار چې موږ ته دا خلک بیل هم جمع کړي او دا د غلا د کونډو دا موږ پرهیز وکړي. سر په وابډا ته خو دا اختیار شته چې کومو علاقو کې لاین لاسز کیږي د هغې د باقاعده کاروایي د هغوی خلاف وکړی شي چې دا شان د هغوی په وجه نور د پېښور خلک نه سفر کیږي. نو موږ خو که کوم ځای د غلا دغه زیات هم دی نو موږ خو وابډا او پیسکو هلته په ثاني په همدردۍ په بنا باندې موږ تقریبا 4 غنټې 6 غنټې بجلي ورکوو چې هغه خلکو ته د اوبو څه مسله نه وي. موږ ته ښه پته ده تاسو وګورئ میډم لکه په روژه کې چې کوم موږ تاسو ته به هم یاد وي چې په روژه کې موږ خلکو ته 24 اور تھرو آؤٹ دی KPK بلکې تھرو آؤٹ دی کنټري موږ سټیبل سپلای ورکړه هم په پېشمني کې او هم په روژه ماتي په ټایم کې. بالکل جی بالکل هغه موږ ته دا پته وه چې هلته ریکوري نشته. نو اوس هم په کلو کې دغه دی چې هلته ریکوري نشته 10% 15% 20% او دا اوس چې پېښور او دې کې کوم زموږ دغه دی نو دا خو دا د جنریشن وجه ده. دا جنریشن چې دغه شي موږ ډیمانډ چې کوم دی دا پوره کړی شي دا به موږ ختم کړی شو. سر که موږ وګورو وابډا ته چې کله بجلي تلل ډېر زیات شروع شي نو د وابډا پسې شاته بددعاګانې خیرې او ډېر څه ویل شروع شي نو هغوی ته تسلي بخش داسې کم وجه تاسو بیانولی شئ چې بجلي لوډ شیډینګ که خلک وایي اوس زموږ سره یو پیکیج وچلېدو نو خلکو وایي چې لکه دا خو زموږ د خپلې صوبې بجلي دا ډېره پیدا کېږي د دلته نه او همدلته کې موږ ته د بجلۍ شارټ فال دی. نو د دې تاسو څه تسلي بخش جواب ورکوئ د پېښور عوام ته چې هغوی د دې مسلې حل معلوم کړي؟ د پېښور عوام زما رونه دي او زه ډېر قدر کوم او کوشش هم کوو خو دا خو زموږ یو فیډرل ډپارټمنټ دی او موږ ته د ملکي د لحاظ سره چې کوم زموږ د صوبې د خیبر پښتونخوا کوټه ده د هغې مطابق موږ ته هغه
بجلی میلاویږي او بل دا دی چې موږ خو دا نه غواړو چې لوډ شیډینګ وشي وجه دا ده چې زما وابډه چې کوم ده دا پیسکو دا یو کمرشل ډپارټمنټ دی لکه مونږ بجلی په خلکو خرڅوو نو د هغې مونږ ته بیا خلک بیل جمع کوي نو موږ خو دا غواړو چې مونږ زیاته بجلي خرڅ کړو مونږ د زیاتې پیسې روینیو راشي زموږ ته فایده وشي زموږ ملک ته فایده وشي زموږ د صوبې ته فایده وشي نو د بجلۍ بندولو خو موږ هغه خو دغه مجبورۍ دي چې زموږ په صوبه کې تاسو وګورئ چې زموږ د خیبر پښتونخوا ابټ آباد شو مردان صوابۍ سوات کوهاټ شو داسې پراپر حیات آباد شو همدا زموږ یو علاقه ده خو دلته د غلا کنسپټ دومره نشته نو هلته موږ 24 غنټې ورکوو تاسو موږ پېښور مضافاتو ته وګورئ شبکه درته د 400 شو لا دا بډبیره متني داسې علاقې دي هلته د میټر اړو کنسپټ نشته میټر موږ لګولی دي خلکو کوزي کړي ځان سره یې کړي او که چا میټر لګولی دی په دې علاقو کې میډم نو هغه میټر هم لګولی دی او ورسره 2 کونډې به راکوزي کړي دي موږ ډېر پولیس موږ ټول د ګورمنټ د خیبر پښتونخوا او د خیبر پښتونخوا د پولیس زه ډېر زیات مشکور یم او د دوی موږ سره ډېر زیات تعاون دی موږ سره هر ځای لا چې کله څه مسله دوی موږ سره ځي مونږ کونډې راکوزو کې راوړي خو چې را رسېدلي نو چې هلته بیا نورې کونډې لګولي نو اوس هلته مطلب دا دی چې دومره موږ سره هم ریسورس نشته زموږ سره سټاف کم هم دی چې هلته مونږ یو چوکیدار کې نو چې هرې کونډې ته هر ته درکړي نو دا زه د خلکو ته دا سوال کوم د خپلو وروڼو خویندو ته تاسو مهرباني وکړئ دا یو اجتماعي مسله ده چې دوی موږ سره تعاون وکړي او د دې کونډو دغه نه پرهیز وکړي نو انشاءالله تعالی دا سیسټم به بالکل نارملي او د هغې نه علاوه که څوک خپل کور کې د بجلۍ زیات استعمال بې وجه لایټس آن ساتي یا بې وجه د دې ایسیز استعمال کوي نو هم په دغه باندې کنټرول سره زما په خیال بجلی لوډ شیډینګ کمېدی بالکل جی دغه هم کمېدی چې تاسو که وګورئ زموږ په دې کورونو کې اکثر لکه زموږ 24 غنټې کې د 4 غنټې د ماښام دا پیک آوري په دې کې تھرو آوټ د کنټري هر سړی هر خور راځي بټن لاندې کوي او بلوي دا زموږ پیک آور دی او بیا هم زموږ وروڼو ته راځي چې په دغه وخت کې دوی استریم کوي د موټر به مو لګوي د اوبو باندې نور ډیوایسز به هم دغه کړي نو دغه پکار چې په دغه پیک آور کې مونږ دا غیر ضروري دا د بجلی استعمال نه کوو دا د دې نه د ورځې وکړو لا د شپې د 10 نه پس لا د ورځې وکړي که نه بس موږ دغه وخت کې دا یو مسله زموږ نو زموږ داسې و چې په دغه وخت کې تاسو مهرباني وکړئ غیر ضروري بجلی د نه استعمالوي سر داسې خو هم شوي دي که نه چې په کلیوالو سیمو کې چې څومره بعضې خلک میټرې ورته لګېدلي دي بل ورکوي پراپرلی او بیا چې څوک کونډې ور اچوي نو بیا د هغوی او د بل ورکولو والا خلکو ته یو شانتې هغه سزا میلاویږي نو داسې علاقو باره کې تاسو څه وایئ داسې علاقو کې خو لکه اوس مونږ په چمکني سب ډویژن کې په پېښور کې په دې پېشتخره کې په وټپګه کې دا زموږ پیسکو دغه چې کوم دی موږ اوس هغې دا کونډې چې کومه تاسو میډم خبر وکړه نو دلته موږ اے بي سي کیبل اچوو لکه چې کوم هغه د ټرانسفارمر نه پس زموږ الټي تارونه دي نو هغه خو بالکل هغه ښکاروي د هغې نه خلک کونډې اچوي نو هلته موږ اے بي سي کیبل اوس اچوو په هغې موږ دا یو پروګرام دی دا موږ کوو انشاءالله تعالی نو هغې نه بیا سړی کونډه نشي اچولی هغه انسولیټډ دي هغې د پاسه داسې دغه چړاو شوي خول او هغې نه بیا کونډه نشي اچولی په دغه باندې موږ روان یو موږ کار کوو لګیا یو او په چمکني کې باقاعده موږ دلته ډېرو دغه کې دغه باندې زموږ کار روان دی سر موجوده حکومت حوالې سره تاسو څه وایئ چې د خلکو خو دا ګیلې هم دي چې په دې حکومت کې یو خوا ګراني زیاته شوله پیټرول ګران شولو دغه شان د بجلی لوډ شیډینګ ورسره شو دغه شان د ګیس لوډ شیډینګ ډېر زیات شوی دی نو تاسو څه ګڼئ چې تاسو د ادارې په توسط سره به خبره کوم پیسکو حوالې سره چې د دې ګورمنټ کې ستاسو بهتري وینئ او که نه د شاته نه ښه خراب شوی دی صورت نه بالکل نه خراب شوی او موجوده ګورمنټ کې هم کافي د هغوی موږ ته د خپل فیډرل دغه نه منسټر صاحب نه دا دغه دی او میډم که زه تاسو ته وایم موږ تقریبا روزانه 9 بجې زموږ روزانه د ټول ډیسکو په ټول ملک کې چې زموږ څومره موږ ویډیو لینک باندې سیکرټري پاور الله بوټا صاحب سره او نور زموږ د منسټر د ډویژن هغه سره موږ روزانه میټینګ وي هم په دې لوډ شیډینګ په لوډ منیجمنټ باندې په ریکوري باندې دا روزانه وي نن سبا خاص کر په دې دغه کې نو دې نه دا نه چې څوک خبر نه دي لا چا سره احساس شته دا روزانه زموږ 9 بجې سره ګنټه میټینګ او تھرو آوټ دی کنټري چې څه پوزیشن دی دا به تاسو څنګه منیج کوئ په لکه مونږ دا لوډ شیډینګ دا تاسو چې نن سبا مونږ ته کومه مشکلات راغلي او دا شارټ فال دی نو دې لپاره مونږ دا دغه کړي چې مونږ د خپل دغه صوبه چې کوم دا مونږ 3 کیټګوري کې تقسیم کړی دا لکه هارډ سیمی هارډ او سافټ
فرض که هر ایره هلته میټر هم نشته ټولې کونډې دي نو هلته موږ 2 غنټې لوډ شیډینګ فرض که کوو نو چې کومه سیم یې هلته 1 غنټه کوو که هر بندې هلته نو هغه موږ نیمه غنټه او وجه دا ده چې موږ دا لوډ شیډینګ ولیکو نو زموږ دا چې کوم سیسټم دی ټیکنیکلي نو دا خدای دې کړي چې ته انبیلنس دي شي موږ هغه خپل سیسټم هم بیلنس او مینټین ساتل غواړو چې دا رانه چې د ډسټرب نشي انبیلنس دي شي سر او د دې د جدت په حوالې سره تاسو څه وایئ چې اوس ګورنمنټ کې یا د پیسکو چې کوم دا دغه دی کنه سیستم دی دا اپګریډ شوی دی بالکل اپګریډ شوی دی موږ ګریډونه جوړ کړه ټرانسمیشن لینونه هم جوړ کړه اوس هم پې کار روان دی او موږ دا ګریډونه جوړ کړه چې زموږ د 11 KV لاین دغه کم شي ډسټنس کم شي هر چاته هلته ګریډ جوړ شي دی دا په دې تارو جبه کې جوړ شو په واوډ هاوس کې جوړ شو په د حیات آباد کې هم پاور ټرانسفارمر یې ولګولې په متنو کې مو لګولې متنو غوندې علاقه کې موږ هم یو فیډر مو چالو کړی دغسې په جهانګیري کې په چکدره کې په مردان کې په ایبټ آباد کې موږ دا پاور ټرانسفارمر هم د اپګریډیشن کار شروع دی په هغې باندې موږ په اربونو روپو ایکسپینډیچر هم کوو ټرانسمیشن لینونه هم دغه کوو هغه هم زموږ ورسره دا کار روان دی چې دا زموږ د 11 KV لاین دی چې د دې دا لینت کم شي او هلته ګریډ جوړ شي او د خلکو ته صحیح چې څومره ولټیج په کار یې چا ورته میلو شي صحیح ده سر بعضې علاقې داسې دي چې هلته نه ښه برابر پیسې اخیستې شوي دي د بجلۍ تارونه دي خو صرف 80 په نوم باندې پراته دي نور بجلي نه یې میلاو شوي هغه ځای ته جبکې پیمنټ چې دی نو هغه شوی دی نو تاسو دې حوالې سره نه څنګه پیمنټ لکه چې په کوم ځای کې که موږ وګورو چې د بجلۍ دپاره په کاغذي کاروایي کې بجلي شته دی خو په عملي میدان باندې هلته بجلي نه داسې څه مسله نشته موږ خو هر ځای ته تاسو میډم وګورئ په دې ټول ملک کې وګورئ تاسو په دې زموږ په خیبر پښتونخوا کې وګورئ تاسو چېرته لاړ شئ نو هلته به تاسو سره سړک او دغه وي خو د بجلۍ کمبه به تاسو وینئ سر که موږ ووایو چې داسې تارونه دي چې هغه ډېر زاړه دي د هغې رینیول شوی دی خو هغه لګېدلي نه دي نو دې باره کې تاسو څه نه هغه دغه موږ سره د دې باقاعده پروجیکټ دي لکه موږ 11000 دا فیډرو چې کوم ورلوډ دی د دې بایوکرپریشن کوو دا تقریبا 43 دي او په دې باندې 15 کروڑه 48 لکه روپۍ خرچه راغلې دا زموږ باقاعده پروګرامونو کې 11000 د فیډرو بیا موږ ټرانسفارمر یې لګو 200 سره بل 150 په ځای 100 لګو په دې کې موږ په کروڑو روپۍ باندې بجټ هم شته موږ سره دا نه چې موږ سره د دې پیسو کمی هم شته دي نو دا موږ باقاعده د پروګرام کې پراته دي او په دې موږ ورسره کارونه کوو صحیح ده سر تاسو د دې نه مخکې په خپلو خبرو کې ذکر وکړو چې توربېلا ډیم کې اوبو کمې هم شوی دی د دې څه وجوهات کیدی شي نو تربیلا ډیم خو میډم تاسو د خبره زموږ د ډیسکو لیول به دغه نشي خو لکه زموږ دا ډیمونه چې کوم دي نو دا اکچولي دغه دي د ایریګیشن پرپز دپاره چې دې کې اوبه موږ سټور کړو او دې نه موږ ایریګیشن زموږ یو زرعي ملک دی د هغې نه پس بیا چې دا بجلي ورسره پیدا کېږي نو دا بجلي موږ د ټول ملک دا یو دغه ده چې اوبه هغه حساب سره موږ دغه کوو چې څومره د هرې صوبې څومره ضرورت وي نو دا شارټ فال خو د اوبو راځي دا خو یو نیچرل غوندې دغه دی نه باران نشته تاسو وګورئ او ګرمي ډېره زیاته شوه نو د دې وجه هم شي بل جنګلات موږ په تاسو وګورئ دا جنګلات هم یو خاص دغه دی بوټی موږ نه لګوو نه یې خیال ساتو صحیح ده ښه سر بجلی اکثر خو داسې هم کیږي که نه چې ټریپینګ ډېر زیات کیږي تاسو دې حوالې سره څه وایئ چې ګرمۍ کې د بجلی ټریپینګ بیا خیر یخنۍ کې نه د دې وجوهات څه کیدی شي ټریپینګ خو چې کوم دی میډم هغه خو یو دا اوورلوډینګ دغه شو بل خبره دا ده چې بعض ځای کې دا خلک چې ټرانسفارمر لینک دغه شي نو هغه خلک په خپله لینک لګوي لکه واوډه کې پیسکو کې به ته وایي چې موږ سره دا یو مسله ده او دا زه تاسو ته دا وایم چې ما سره د سټاف ډېر زیات کمی دی نو خلک خو صبر نه کوي بیا نو هغه لاړ شي هلته ټرانسفارمر باندې هغه لینک په خپله لګوي نو هغوی ته خو طریقه نه ورځي نو هغې نه هغه ټریپینګ وشي لا بعض ځای کې د خلکو بوټي کرلي دي د لینونو لاندې نو هغه بوټي موږ ته کټ کېدو ته پرېږدي نه او که موږ یې کټ کړو نو بیا خو د هغې خلاف په واوډه او په پیسکو یې فیار وکړئ نو هغه د لینونو سره لګي راځي هغې سره ټریپینګ کیدی شي بل دا کونډې چې کومې علاقو کې دي هلته خلک کونډې اچوي هغه تارونه خپلو کې د هغوی نه شاټ شي چې شاټ شي ټرانسفارمر هم ډیمیج شي او ټرانسفارمر ډیمیج کېدو سره زموږ هغه ټریپینګ وشي سر ښه داسې خو هم کېږي که نه چې اکثر کیدی شي چې دا ستاسو ډومین نه وي خو چې کوم ځای کې ټرانسفارمر اوس وځي نو هلته هم بیا ډېر وروسته کاروایی دپاره کسان را رسي په دې حوالې سره څنګه خبره کوئ نه زموږ خو میډم داسې دغه به کېږي ټایم به پې خامخا لګي ولې چې ټرانسفارمر د هغې شفټینګ او د هغې ورکشاپونه په ښار کې دي
د کلو نه راوړل د په هغې لږ وخت لګي او په شهري علاقو کې څنګه په شهرو کې هم سره ټرانسفارمر شته موږ ځان سره سټینډ بای ایښي دي اوس هم دی ماشاءالله داسې دغه نه راځي خو همدغه خبره بیا ده چې لکه چې سټاف له کمي نو هغه ته بیا مطلب دی سټاف کمي هم یو وجه ده ډېره غټه وجه ده زموږ سره تقریبا 46% سټاف کم دی ښه جي ښه نو دغه وجه نه دا تاسو روزانه میټینګز په حوالې سره بیا په دې کې څه د بهترۍ بالکل اوس هم دا تېره هفته کې اډورټایزمنټ راغلی دی 2600 اسسټنټ لینمینانو دپاره کانټریکټس ډیلی ویجز هغه موږ برتي کوو انشاءالله 2 میاشتو کې لکه د ګورنمنټ په هغې باندې هم نظر دی او دا د هغوی هم هدایت دی چېرې تاسو کسان والی چې پیسکو کې دا سټاف پوره شي او موږ د خلکو ته ښه خدمت وکړو دوی ته بهترین سپلای ورکړو سر داسې خو هم شوي ده که نه چې خلک بیلونه هم ورکوي او چې ټرانسفارمر خراب شي نو بیا خلک په خپلو کې پیسې راټولوي او ټرانسفارمر نوې اخلي یا ټیک کوي نو بیلونه ورکولو باوجود د پیسکو د طرف نه خلکو ته دا مشکلات دي نو داسې موږ سره خو ځکه میډم ته زموږ په دې ټول خیبر پښتونخوا کې تقریبا زموږ 28 ورکشاپونه دي په کوهاټ کې هم دي په ډیګي خان بنو هغه علاقو کې موږ باقاعده پرایویټ ورکشاپونه دي خو هغه ته موږ اپروول ورکړی هغې له موږ اجازت ورکړی دی نو هلته هر ځای کې زموږ دا په اربونو روپۍ زموږ په دې مد کې په ډیمې ټرانسفارمر باندې هم دغه کېږي او نو خو بعض ځای کې نو سر 15 میاشتې ټایم ولم ورکړي چې 15 میاشتې پس به ستاسو د ټرانسفارمر د لګېدو یا څه د دې نه دي داسې څه دغه نشته او که هغه ټرانسفارمر هغوی چېرته داسې دغه لګولي خو موږ سره خو داسې څه نه کمپلینټ شته نه چا څه ویلي سر که کمپلینټس وي د چا که نه نو هغه به دا پیپر راکوي که کمپلینټس وي هم د چا نو څنګه کولی شي چې هغه کمپلینټ تاسو طرف ته درد شي یا تاسو د هغه خلکو دغه کولی شئ مشکل اسانولی شئ زموږ په هره ځای کې تقریبا ایس ډي اوګانو دفترې دي بعض ځای کې کمپلینټ افیس هم دي ایکسینان دي ایسي ګان دي لکه په ټوله صوبه کې زموږ اته سرکلي دي دغسې ایکسینان دي هر ځای کې ایس ډي اوګان دي کمپلینټ افیس دي لکه موږ په وابډا هاوس کې هم کرایسس منیجمنټ سیل دی 24 اور خلک ډیوټي کوي کمپلینټ د ټول صوبې نه سر کمپلینټ خو دغه ته نه غورځوئ لکه چې نه سوال نه پیدا کېږي بالکل سر او داسې خو هم ده چې وابډا والا ته بجلي فري ده نشته دا بالکل غلط کانسیپټ دی د وابډې والا ته بجلي فري نه ده ولې نه ده سر چې دونه غټ غټ بجلي ایسیز پکې روانې او نه میډم دا بس د خلکو هغه دغه وابډې دغه زه به اوس وایم چې خیبر نیوز کې تاسو ته زیاته فیسټیلیټي ده ما ته نشته وایي تاسو خیبر نیوز کې خو دا نه ده موږ د وابډې چې څومره امپلایز دي هر چا ته د هغه د سکیل مطابق یونټي دي او د هغه یونټ هم ګورنمنټ پیمنټ کوي دا فری نه دي د هغې باقاعده اینول بجټ کې موږ ته د فیډرل ګورنمنټ نه د هغې په مد کې د هغه یونټو پیسې موږ ته بجټ کې کېښودی شي او د هغې باقاعده موږ ډپارټمنټ ته د هغې هم پیمنټ کېږي فری بالکل یو شی هم نشته سر لږ په اخرینو خبرو کې به راته دا ووایي چې حیات آباد کې بالکل بجلی څه ډېره مسله نه راځي جبکې که موږ وګورو د پېښور خو نور هم دا نږدې شهري علاقې دي که نه دا نور چې کوم خلک دي دوی بجلي ورکوي بل ښه پوره ورکوي نو بیا دلته ولې زیات لوډ شیډینګ یې حیات آباد کې بالکل نه کېږي پېښور هلته بل زیات اخیستې کېږي خلکو نه یونټ په سر زموږ ټیرف وایز ټولو یو شانتې ریټ دی او موږ ته دا ټول خلک دا په یو نظر ورته ګورو زموږ دې کې هېڅ فرق نشته او پېښور والا هم زموږ رونه دي موږ دوی ته هم بهترین خو په پېښور کې که تاسو میډم نن هم وګورئ نو آبادي به کېږي خو هلته به کور جوړ کړي او بار به چجې راوباسي دلته کمبه نشي لګېدی بازار هلته تارونه یي دغه هلته د وجې نه هم دا ټریپینګ او دا مسلې راځي داسې هېڅ مسله پېښور کې خو زموږ کمرشل ایریا ده حیات آباد زما ډومېسټک دی او پېښور زما کمرشل دی نو زما دا خواهش وي او زه دا کوشش کوم چې زه کمرشل علاقو ته سټیبل سپلای ورکړم د هغه ځای نه ماته زیاته ریوینیو راځي زما ډپارټمنټ ته او زما ملک ته نو موږ خو کوشش کوو دا چې کمرشل ته زیاته و ډیره شکریه جاوید اقبال چیف انجینیر اپریشن پیسکو ستاسو د راتګ ډیره زیاته مننه تاسو موږ سره نن د بجلی د لوډ شیډینګ په حوالې سره خبرې اترې وکړلې کتونکو دا و د نن پېښور نیوز ما له اجازت راکوئ د الله په امان